شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی او د خپل کتاب او د خپل پیغمبر په ذریعه باندې موږ ته پیغام را کړی دی چې په ځمکه باندې به فساد نه خوروئ، د امن دپاره، د یو بل د خیال ساتلو دپاره، د حقوق العباد دپاره به خپل کوششونه کوئ. او دا هم فرمایلی دي ډېر واضح انداز کې چې خپل حق تاسو ته زه بخلی شمه، خو د بل چا حق چې کوم دی هغه نشم بخلی. تر دې حده پورې د اسلام تعلیمات دي چې د جنگ دپاره چې په جنگ کې به کم مخلوقات چې کوم دي هغه به تاسو د حملو نه یا د هغې د اثراتو نه بچ ساتئ. تاسو یقین وکئ په هغې کې ونې، بوټي او اوبه چې دي هغه پکې هم شامل دي. پته نشته چې موږ د دغه جنګونو یا د دغه جهاد یا د دغه قتال د کومې فلسفې سره مخ یو. او دا سوال ځکه پیدا کېږي، دا مسله ځکه ده، د کنفیوژن ځکه دی چې زمونږ علماو، زمونږ سکالر، زمونږ میډیا پرسنز او زمونږ لیډرانو چې دی هغه خلکو ته اویرنس نه دی ورکړی چې د جدوجهد او د جهاد په منځ کې فرق څه دی او جهاد یا قتال چې کوم دی هغه په کومو شرایطو باندې د تاسو هغه اکسرسایز کولی شئ، په هغې باندې عمل درآمد کولی شئ. زموږ سره ډېر غټه یو مثال د صلح حدیبیه په شکل کې موجود دی چې هغه شرایط چې هغه بالکل په دې جدید دور کې موږ په لارو کوڅو کې او په اجره کې نشو منودی. زمونږ پیغمبر امن حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ډېر د ملګرو د مزاحمت باوجود هغه شرایط یې ومنودل او د هغې نتیجه بیا تاسو وکته د فتح مکه په شکل کې. تمهید مې ځکه کېښودو چې اوس هم پاکستان کې داسې دنیا خلک دی چې هغه تشدد ته، هغه انتها پسندۍ ته، هغه شر پسندۍ ته، هغه فیک نیوز ته، هغه پروپیګنډې ته او هغه اذیت پسندۍ ته چې دی دلایل ورکوي، د هغې جسټیفیکیشن موږ ته مخې ته راوړي. او هم دغه وجه ده چې د پاکستان یو قومي بیانیه چې نه هغه همیشه د کنفیوژن نه ډکه پاتې شوې ده. هم دغه وجه ده چې هغه قوتونه چې هغه بوجوه د ریاست خلاف سرګرمي عمل دي هغې ته د آبادۍ د یو خاص طبقې چې دی حمایت حاصل دی، سرپرستی ورته حاصله ده او د هغې بیانیې دپاره هغې سره چې دی دنیا دلایل دي پکې. د خوشحالۍ خبره دا ده چې د اپریل په میاشت کې په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص، بیا په بلوچستان کې او اورل په پاکستان کې د حملو شدت چې کوم ده یا تعداد چې کوم ده یا ریشو چې کوم ده هغه د تیر یو نیم کال د هرې میاشتې په مقابله کې هغه له ټولو نه کمترین سطح ته راغلی ده. شلم 21 تاریخ دی، خو په خیبر پښتونخوا کې چې په روزانه په بنیاد باندې به ډېر غټ اټیکس کېدل. یو غټ اټیک چې کوم دی شکر دی چې هغه مخې ته نه دی راغلی. زما په هغې باندې خپله تجزیه ده چې ری الایمنټ، ری انګیجمنټ روان دی په افغانستان کې چې دا کومه د پاکستان او د افغانستان په منځ کې کوم یو انډرسټینډینګ جوړ شو هغه د دوه ملکونو نه دی، بایلیټرل نه دی. په هغې کې د چین، په هغې کې د رشیا، په هغې کې د سعودي عرب، د قطر او د یو ای چې کوم دی هغه پروسس په شا باندې ولاړ دی کوم چې د 4-5 میاشتو نه جاري و. او موږ دې ته ریجنل ری الایمنټ اینډ ریجنل ری انګیجمنټ وایو. ښه خبره ده چې د پاکستان او د افغانستان تعلقات ته ښه کېږي. په دغه 2 ټاپکس باندې چې د خبر به کوو په سټوډیو کې را سره زموږ ډېره باصلاحیته کشر، ډېر ښه جرنلسټ، ډېر ښه تجزیه کار عرفان خان ناصر. ډېره مننه عرفان خان صاحب. مهرباني سره شکریه. د ټلیفون د لارې چې دی د کال لارې به موږ ډاکټر اختر علي شاه صاحب بخلو چې هغه په دغه ایشوز باندې ډېر زیات ښه پوهېږي. د هغې نه علاوه به وزیرستان چې دی په وزیرستان کې ایونټس روان دي. تېره هفته هم د پېښور کور کمانډر چې دی هغه د وزیرستان دوره کړې وه. هلته کې د مشرانو سره، د مایدینو سره، د مختلفو شعبو د خلکو سره چې دي انټراکشن کړی دی. سبا هم په وزیرستان کې یو ایونټ چې دی هغه انیشیټ کېږي په شمالي وزیرستان کې. په هغې باندې به عمر وزیر چې دی چې ډېر ښه جرنلسټ دی، دغه پوره ریجن نمایندګي کوي، هغه دغه رای به اخلو. افغانستان کې څه روان دي او څه متوقع دي او بیا هغه قوتونه چې هغه دغه ری انګیجمنټ نه بهر دي لکه انډیا یا بعضې نور ملکونه، ایون ایران چې هغه دواړه زموږ ګاونډي ملکونه دي او د هغو ډېر غټ سټیک دی په افغانستان کې د پاکستان خلاف چې کومې سرګرمیانې دي. په هغې به ظاهرشاه شیرازي صاحب چې دی دغه سره به خبره کوو. عرفان که تاسو نوٹ کړي وي تاسو چې کوم ادارو کې کار کوئ ډېر څه کار کوي هغه موږ چې وایو که نه چې د معلوماتو په بنیاد باندې بیا یو نیرټ هم جوړی، په هغې باندې بیا موږ انالیسز هم کوو، ښه وي بد وي
خو د نورو نه به خفه دي وي چې موږ له لږ تیاری هم کوو موږ د ګراوند ریالټیز چې دي یا تل حقایق چې دي د هغې نه موږ خبر وي په ډیټا باندې خبره کوو په ریفرنسز باندې خبره کوو د پروپیګنډ ګردۍ ښکار نه یو او د څو کسان دي چې هغه دغه څیزونه کوي پکې داسې څه غټ چینج راغی چې د اپریل 20 ورځې چې دي په دې کې فورسز خو 15 اپریشنز کړي دي په سوات کې وکړو په وزیرستان کې کړی دی په ډی خان کې کړی دی په ټانک کې زما په خیال باندې په مینځ کې کړی دی خو په دغه کې د هغې په مقابله کې چې د جنورۍ فروری د مارچ کم د ټي ټي پي وغیره د حملو شدت و هغه نه صرف دا چې ډېر زیات کم شوی دی بلکې یوه هم الحمدلله غټه حمله چې ده هغه نه ده شوې. ډېره شکریه سره که موږ د پاکستان سټریټیجیک پاور ته ګورو او یا د دې اټمي قوت دی او موږ دې ته ګورو نو کله چې د اوس نه د تېرو موږ 40 کالو هسټري راواخلو او کله د یو اس اس ار او یا بیا وروسته راځو 9/11 نه بعد د افغانستان په دې ریجن کې د نیټو فورسز د امریکې د هغې څومره سټریکس یا هغوی څه وکړل او څه کې کامیاب شو څه کې ناکامه شو او هغه لاړل نو یقینا چې هغې کې د پاکستان چې کوم رول و یعنې د دوی د دغه نه بغیر نه هغوی چې کامیابي موندلی شوه او نه چې کوم په طریقې سره تللی دي نو هم هغه خپل یو قسم له خپل ناکامي ګڼي نو د دې چې کوم هغه یو جغرافیایي اهمیت دی حیثیت دی او بیا د پاکستان په هغې کې کردار دی هغې کې د دې ریجن دی څنګه چې تاسو سره دوباره خبره کوئ نو د ری الایمنٹ یا د دې تنظیمونو چې اوسه پورې دغه اٹیکس او دغه کم شوي دي نو چې کوم خلک دا سپورټ کوي یا د فنډینګ کیږي د پاکستان خلاف چې کوم خفیه ایجنسیان دي یا خلک دي یا ناصر دي نو هغه ته د خبرې احساس شو چې پاکستان د وخت کې کوم پالیسی اختیار کړی دا یا کوي لګیا دي نو په دې کې هیڅ قسمه نرمي نشته اگر چې کوششونه وکړي د مذاکراتو په نوم باندې خو بالکل هغه پاکستان د وخت کې د خبرو ته تیار نه دی او د دې لپاره بالکل نرم ګوشه نشته دی بالکل ډیره زیاته سټریټ فارورډ پالیسی ده او هغه دا چې الیمینیشن دی ختمول دي چاته به هم داسې اجازت نه ورکړی کېږي یقینا د سوشل میډیا دور دی د پروپاګانډې دور دی هغه کې لسته کسان راوځي هغه خپل څه ویډیوز جوړ کړي هغه په سوشل میډیا اپډیټ کړي چې موږ دا کار وکړو چې سبا لاړ شي نو بیا هلته هیڅ هم داسې نه وي نو اوس هغه خلکو ته پته لګېدلې ده چې موږ کومې برتیانې کوو نو خلک موږ له راضي نه ځکه چې دا خلک په پیسو باندې اخیستلی شوي کم نریټیو چې هغه به کوله نو د هغې اوس صورتحال دې حد ته راغلی دی چې د هغې په مقابله کې د پاکستان یا دغه ادارو چې کوم نریټیو ده یا بیانیه چې ده نو هغه ډېره زیاته مضبوطه ده هغه ډېر زیات خلکو ته رسي او موږ به صرف د نریټیو خبره نه کوو موږ به ګراوند ریالټیز وګورو عملي اقدامات به وګورو چېرې یو خو هغه چې څومره روزانه بنیادونو باندې اپریشنز کېږي هغې سره چې دې وخت کې کم د عوامو د عام ولس چې د سکیورټي فورسز سره کم تړون دی یا د دوی سره کم مرسته کوي دا زه په اول ځل باندې ګورم ځکه چې ریسنټلی زمونږ د سوات اپریشن موږ خبره کوو تاسو وګورئ که نه په هغې کې خو صرف عوام چې دي نو هغه خو کډوال شو هغه خو رال سکیورټي فورسز اپریشن کړی که نه خلک خو نه راوتي دا اوس چې کوم موږ ګورو دا شپږ اتلس میاشتې په دې کې د سوات خلک راوتي دي په دې کې د دیر خلک راوتي دي په دې کې د بنو کرک لکي مروت ډی خان شمالي جنوبي وزیرستان دوتانی قبیله دا ټول خلک راوتي دي دوی جرګې کړي دي سکیورټي فورس دوی پسې نه دی تللی سکیورټي فورسز یا فوج دوی ته نه دی ویلي چې تاسو موږ سره راوځئ ځکه چې دغه قبیلې خلک هغې ووژل شهیدان یې کړل په خپله راپاڅېدل چې یاره دا خو زموږ دپاره اوس ډېر زیات د خطرې خبره ده نو اوس دې کې بنیادي سوال دا راپورته کېږي چې کله د عام ولس دا خلک راوځي دا مزاحمت کوي دغه وسلوالو ډلو ته دغه ترهګرو ته په خپلو علاقو کې ځای نه ورکوي نه پرېږدي نو یقینا هغه به هلته نه پاتې کېږي ځکه چې په تېرو وختونو کې دا کار شوی همیشه موږ دا خبرې کوو که نه چې موږ څومره د دوی دا مشران پاتې شوي دي یا وژل شوي دي د وخت کې هغه که د ټي ټي پي سره تعلق دی او که د نورو سره دی دا څوک دا ټول پښتانه نه پنجاب نه خو څوک نه دی راغلی د امریکې نه خو څوک نه دی راغلی د برطانیې نه خو څوک نه دی راغلی د اسرائیل نه خو څوک نه دی راغلی خو همدا پښتانه څوک د وزیرستان دي څوک د سوات دي څوک د لکي مروت دي څوک د بنو دي او دا راغلي او دغه ترهګر جوړ شوي دي او یا تللي دي افغانستان ته سوال دا دی چې بیا موږ له هم دا کتل پکار دي چې یاره په موږ په صفونو کې دغه خلک راننوځي او هغه په دغه علاقو کې د محفوظ ځای نه نو د هغې دپاره هم چې دې وخت کې کومه پالیسي ده د هغه دپاره خلکو دپاره هم خیر نشته
چې تاسو دغه خلک ساتي کاټلنګ واقعیا موږ وکړه چې تاسو د خلک دغه ساتي نو د خلکو لپاره هم خیر نشته. نو په دې کې چې کوم یو ډیر ښه ډیولپمنٹ موږ ګورو د لوکل کمیونټي په مختلفو علاقو کې چې هغه په خپل باندې وسره پاسي هغه را بیداریږي که هلته راځي خلک سورانه کوي نو خلک راوځي او داغوي لار نیسي. مجاهدین سکیورټي فورسز د زین عزیزي هلته موومېنټ کوي نو هغه ټایم پورې ډیر زیات نقصان وشوي نو خپل خلک را پاسي او هغه کوي. اوس د وخت سر او ډیټا د عمر وزیر زموږ سره دغه وزیرستان باندې سپیسیفیک خبره کوي چې په دې 13-15 میاشتو کې 14 ځله چې کله د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې په پولیس سټیشنو باندې یا چک پوسټونو باندې حمله شوې دي خلک سره د ټوپکو تماشو چې دی غره دا ریسکی کاروم دی یا کور کمانډر صاحب چې تل نو هغې ته هغه کوم چې د شمالي وزیرستان خلک هغې ورته وایي چې وروره موږ په دې کې بالکل چونکې ریاست پالیسي زما خیال دا دی چې هغه واضحه ده ابهام پکې نشته نو خلک بیا په ریاست باندې اعتماد هم کوي. عمر وزیر چې دی راسره پلان دی. السلام علیکم عمر. وعلیکم سلام اجل صاحب. څنګه عمر وزیر طبیعت څنګه دی؟ ډیر برابر خوشاله اوسئ. عمر دغه باندې د موږ ټاپک خو دی چې یو خو په اپریل کې د وزیرستان سمیت چې څومره زمونږ غ شورش زده علاقې وي الته کې د اټیکس په تعداد کې ډیر زیات کمی راغلی تیر یو نیم کاله چې کوم ډیټا موږ ګورو تاسو په ډیټا باندې په ریفرنس باندې ډیر زیات کار کوي زه دا غینه چې د همیشه هیلپ هم وخنم څه وجه تاسو تخکاری او 13 ورځ کور کمانډر چې دی هغه وزیرستان ته درغلی او هلته کې هغه د خلکو سره انټراکشن هم وکړو خلکو تجاویز هم پیش کړو به خلکو شکایات هم پیش کړل خدای هم وی چې موږ به په دغه جنګ کې د خپل علاقې د امن لپاره چې دی د سکیورټي فورسز حمایت کوو او سبا یو ایونټ چې دی هغه د اویرنس یا د خلکو سره د انټراکشن چې دی هغه هم هلته کې زما په خیال په شمالي وزیرستان کې پلان شوی دی. اوورال ستاسو تجهیزات چې د په دې پوره صورتحال باندې په دې ډیولپمنټ باندې چې دا هغه څه کیدای شي؟ مننه. حقیقت په دې کې شک نشته چې وګوره د ضرب عذاب عملیات وړاندې 2014 کال کې چې فوز غلطه عملیات وکړل نو هغه نه وړاندې ریټ اف د گورنمنت بخي زیرو هیڅ نو خو چې د دنیا جهان دلته ازبک چچن عرب د یو د هیڅ خواري نه و نو زب بیا هم دا وایم چې په دې کې شک نشته چې ضرب عذاب عملیات وشول کې دي چې په دې پورا عملیاتو کې یو وسلوالم نه یو وژل شوی دلته په چا هغه خر لګي یا بدل لګي خو یو ریزلټ دا هغه ضرور شته او زبردست هغه ریزلټ داو چې دا عملیات وشول هغه وسلوال یا وشړل یا وتختدل یا پټ شول چې هر څه خو علاقه صفاش و صحیح د خلک ورک شول نو پاغه سره امن خور شو په وزیرستان کې زه یو مثال به درکم زمونږ کلیوال دی هغه په کور باندې سپینګیره شو اکیل په کور باندې سپینګیره دا شې چې هغه خپل ذاتی دښمنی د پلار زوی وژلیو مونږه ماشومان نو هغه په کور باندې سپینګیره شو د کور نه راوته خو چې کله ضرب عذاب عملیات وشو هغه نه پس واپسی وشو خلک ستانه شول ریټرن وشو ریپریټیشن وشو نو دلته فوز زمونږ نه یو اګریمنت ساين کو چې یو خالی ناله مې در سره غیر کړه بیا به خیر نه وي یعنی یو کارتوس مې ولیدو نو خو مونږه ساين کو چې بس یو کارتوس ته غیر کړو نو مونږ ذمہ دار یو مونږ ته سپز مکه کې خخکړی ټوپک واغه مور وایسل صحیح او نو هغه ریزلټ دا راغی چې هغه دښمندار سره یو زما غپ لګدو وې د دښمن په دروازه باندې په ورس کې لس تیرې کم 15 کوي صحیح مې ولې ویرا باندې ډز نشي کولای ځکه چې فوج آرډر کړي جا نو په دې کې شک نشته ډیر زیات منخور شو خدا په د مرغه ورستو خراب شو چې پاره کې بالکل سکیورټي فورسز ناکامي بام وی سنت د لوکل اډمنسټریشن باوی زیاتره د لوکل اډمنسټریشن د صوبایي حکومت کمزوري ګڼم د صوبایي حکومت فیلیور ګڼم ځکه چې سکیورټي فورسز خو د اپریشن کولو هغه خو وکړو دلته امن خور شو تاسو علاقہ هند ور کړه نو د پولیس ولې ناکام شو چې هغه نه وساتل فیسیلیټیز نو اس میکانیزم نو اس روډ میپ نو روډ میپ نو چې هغه پولیس خصاداري پولیسو ته واړول نو خبره وګدیږي چې د شي تاسو سره وخت وغي زبلن لنټکی کوم او همیشه یو انالیسیس ورکوم ضرور نو په کار دی چې دغه پولیسو کیپیسټي بیلډینګ وشي سکیورټي فورسز هټولو مرنشي کولې نو د پولیسو بل التا روزانه پولیس را پاسي 48 کی چې زه نه منم نان لوکل زه چې چونه منم
نو د حکومت ولې دومره هم کمزورې شو چې دلته به خصادار پولیسو ته وړېدلې وي تر ډي پي او پورې به قبضه وي او د لکي مروتو د بنو یا د پېښور نه به ډي اس پي یا اس پي چې وزیرستان ته نشي تللی یا خیبر ته ځکه چې هغه په باندې لګولې ده. صحیح. نو دا خو بیا حکومت نشو. د صوبایي حکومت ولې دومره کمزورې دی؟ صحیح. د دې تپوس پکار دی. صحیح. او سکیورټي فورسز کومه پورې دې ته مخامخ شي. نو یو دا دویمه خبره ده چې څنګه تاسو په اول کوېسچن کې ووایي چې دلته بیا د کم سیمینار کېږي یا خصوصا ځوانان دي نو الله دې وکړي په دغه سیمینار کې دغه ستاسو په شان دغه خلک چې راشي او دلته د ځوانانو ته یو لاره ورکړي چې کم از کم سوشل میډیا دې مطلب ونه شي چې فیسبوک مونږ شپه ورځ بس تبعید کنځلې وکړه پولیس ته کنځلې وکړه او دې ته وکړه نن پته نشته هغه غټ هیرو دی او هغه غټ سکالر هم دی او هغه غټ د څور لیډر دی چې څومره زیاتې کنځلې کولی شي یا ادارو بدقسمتۍ پولیس ته ووایه فوج ته ووایه نو دا خو څه مطلب څه دغه نه دی بېشکه په فوج تنقید وکړه مونږ هم کوو د انټرنیشنل صحافت کوم روزانه انټرنیشنل سټوریز کوم کوم ځکه چې د سکیورټي فیلور دی نو په سکیورټي فورسز هم وجب خیم کنه وجب خیمه څه تجویز ورکوم څه خدشه به ورکوم تنقید برای اصلاح وکوم خو دا خو نه چې او دلته اوس نن یو په پښتنو کې یو مسله جوړه شوې ده چې څومره غټ زیات کنځلې ته کوي کنځلمار مونږ ته کنځلمار وایو کنه کنځلمار وینو چرته د خبره وکړه ایون فیکټ بیس وکړه تا فیکټ انالیسیز وکړل بیا به درته وایي چې دا بس د فوج سړی دی د فوج سړی دی او د پولیس دی د حکومت سړی دی ګل خان دی نو دا حالات ډېر خراب شوي دي الله دې وکړي چې دغه څیز نه مونږ راوځو فیکټ بیس مونږ مخکې سفر وکړو که چېرته ښه دي هغې ته ښه ووایو که بد دي هغې ته بد ووایو. ډیره مننه تا دومره په خپل طریقه سره هغه خبره راغونډه کړه. ډیره مننه خپل مرګري چې ته یو ایونت کې ناست هغه انجوای کوي او الله دې کې چې هم دغه رویه چې خاص کړه ده کنځلمار کنه لکه دا زموږ په نفسیاتو کې عرفان د خبره شامل شوه چې موږ هر شي ته په منفي نظر باندې ګورو. موږ په هر شي کې چې د منفي اسپیکټ چې د پهلو چې کوم دا یو اړخ چې د هغه پکې دغه کول لکه دا موږ ته ډېر څیزونه چې دي چې هغه خم وي که نه زموږ میډیا هم هغه هایلایټ کوي لکه ایون دا سرکاري میډیا چې کوم ده یا دغه کومه پارټیانې دوه مین سټریم پارټیانې چې په دغه کې ناستې دي په حکومت کې ناستې دي او د هغې نه مراعات اخلي هغې هم هغه څیزونه دا خبر بالکل هایلایټ کوي نه چې وروره اسحاق ډار صاحب هلته کې تللی دی دومره غټ ایونټ یې کړی دی بلکې که تا کتلي د مین سټریم میډیا د اسحاق ډار صاحب دا د هنا رباني کره د هغه یو وخت څو کاله بعد چې کوم دی اولنی د پاکستاني وزیر خارجه او دغه د ډیلیګیشن دغه د ټیک ټاک په هغې باندې انډین میډیا چې ډېره زیاته خفه شوي هم ده چې د دوی په منځ کې مراسم چې کوم دي هغه بیا بحال شو پکې یا مادري انګیجمنټ چې خبره وکړه نو دا زمونږ د سیول حکمرانان چې کوم دي دوی هم د دې کریډټ نه دي یا تا ته ګډ نیوز نه درکوي لکه د مثال په تور له ما او تا ته پته ده عرفان چې د امریکې متعلق چې د پاکستان په باره کې څومره توقعات یا څومره انویسټمنټ شوی ټول چې دی وړ ګیا ہے د امریکې او د پاکستان په دې ټیم کې تاسو یقین وکړئ اورېدونکو د ټولو نه بهترین تعلقات چې کوم دي په دې ټیم کې دغه دي دا روان دي ولې زمونږ هغه سرکاري میډیا زمونږ دغه سرکاري خلک او زمونږ دغه سیول حکمرانان چې کوم دي هغې هم دغه پلاني قیدي نمبر ته ناست دي وایي خور میلاو شوه پلانی میلاو شو وکیل میلاو شو وکیل میلاو نشو دا څه شی دی سر تاسو دوه سوالونه دي دواړه مختلف جوابونه هغه دي یو خو تاسو هغه ذکر وکړو چې دومره اهم اکټیویټي دا یا دومره اهم دوره ده هغه ته اهمیت نه پټرول ارزان شو نور ارزان هغه باندې څوک ذکر نه کوي د اسحاق ډار صاحب هغه دوره باندې راځو ری الایمنت او هغه اوس کوم ناس خلک دي التا مین سټریم میډیا کې او هغه صرف د لاهور او د کراچۍ د میخو او د میخو او د سپو د دې د ریپورټونو نه وزګاریږي او هغه ته د دې موضوع د حساسیت د اهمیت اندازه نه لګي چې دوره تلې ده شوې ده نو د دې وسه اثرات په راتلونکي وخت کې چې هغه ته دا پته نه لګي چې پاکستان کې بیا خاص کر د خیبر پختونخوا او د افغانستان صرف په تورخم بارډر باندې
که د 1500 ارب روپو بزنس کیږي یا د دې کې زیاته کیپاسټي کم ده نو دغه اهمیت اندازه خو ماته کیږي چې دلته ناسم په پیښور کې په تورخم بارډر کې دلته بزنسمنان دي اخو دي او د لاهور او د کراچي او اسلام آباد کې ناس خلک د خو دې سره کار نشته نه دي سوزونه خبر دي نه دی له دومره اهمیت ورکي نو یو خو دغه ډیولپمنٹ شکم یو روان دي او د هغه شاته سر تناظر او غدا دي چې د امریکا په خپلو کې په جګړه ده او هغه دا چې الته کوم ټرمپ اډمنسټریشن دی دا هغه اسټابلیشمنت سره لانجه روانه ده خلک راوځي هغه په احتجاج دي دا خلاف په کوټ کې کیسونه کیږي نو تی وخت کې د پاکستان چې کوم زیات تر فوکس دی نو هغه هم په معیشت دی په اقتصاد دی او امریکای بیا دلته د خپل مقصد س پروجیکټس راوړي دي په هغه کې به انویسټمنټ کړي خو هغه کار به نه کړي څنګه چین کوي د سی پیک په صورت کې بیا چې کوم دغه تاسو دین اندازه ولګوي چې افغانستان وفد راځي د تجارت او هغه خصوصي تور باندې په اسلام آباد کې کینی په دې باندې سوچ کوي چې منګلا یو تګلار په کار دا چې دا زه هم خشي هغه هم خشي نو په دې وخت کې بیا د چین چې څومره پورې هغه دی نو تاسو ته بعد هغه اٹیکس او دغه یاد شي چې کوم انډین خلکو کړو په چاینیز باندې چې هغه تپریدینه هغه نه پریدي چې را چین چې نو هغه په پاکستان کې او بیا په افغانستان کې او بیا هغه تورو بوته چې موږ وایو د تورسي او د اقتصاد مضبوط کړي چې هغه صرف پاکستان سره نه بلکې هغه د افغانستان هم په فائدہ کې او انډیا بیا بالکل نه غواړي نو اوس هغه د دې چې اده کې چین چې نو هغه زیات مهم رول پلی کوي نن هم تاسو وکتلی انټرنیشنل میډیا باندې چې د چاینا کوم سټیټمنټ راتلو نو هغه داوی چې کوم زمونږه ټریډ اګریمنټس دي په هغه کې با لکه د چا د پاره هم مونږه سره د چا دباو نه برداشت کوو نو دا یو واضح پیغام و ځکه چې د هغه په لار کې امریکا خند دی هغه نه غواړي چې رسی پیک روټ مکمل شي انډیا د پکې نه غواړي انډیا خو د چین د لپاره زما په خیال چې خو ډېر معمولی دغه خو هغه اشاره یو اس ته نو هغه بالکل په لکه بي بي سي سټوري ما کتل په هغه کې هغه دا سټیټمنټ چې هغه وایي چې مونږ ټریډ اګریمنټ چا سره هم کو کم ملک سره هم کو څومره هم کو په دې کې نور ملکونه به موږ باندې سک پریشر اچي یا په دې کې ټاکټکس دوی استعمالي نو مونږه هغه برداشت کولو ته تیار نه یو نو دا یو واضح پیغام بیا د امریکای دنه چې کوم خپل صورت حال جوړ هغه ماته واستوي دی وخت کې چې داخلك دلته راځي او یقینا بیا کوم یقین دهانی شوی دا چې د افغان ځمکه بعد پاکستان خلاف نه استعماليږي نو یقینا چې په دې باندې بس ناست شوی او زمونږ اطلاعات دا هم دي چې ساغدار صاحب تلو نو یو خدا ظاهري میټینګز راغلي دي مخه ته چې څه کول رسمن چې کوم اعلامیه راځي خو چې کوم خفیه میټینګ شوی دي د اهم شخصیاتو سره شوی دي دا یقین دهانی اغي ور کړی دا نو دغه چې کوم ماهرین دي سر اغي دا وایي چې خفیه کوم میټینګ شوی دي د ساغدار صاحب او د هغه ځای نه کوم یقین دهانی ور کړی دا نو کې دي چې د سم مثبت نتایج مخه ته راشي خو دا ول عملی کیږي چې اوس موږ راتلونکي وختونو کې دا سيزونه وګورو چې را واقعي خلک دغه ځای نه وزي کنه وزي خنو کې دغه تل وزي نو دا غي سره بیا بل لار کوم ده اوس دغه کټه جګړه روانه ده د وخت کې دوا یو د بګرام ایر بیس چې هغه امریکا غواړي ځکه چې الته چین کنټرول کی دا غزنه په یوې غنټې فاصله سره دی هغه افغان حکومت نه ور کوي کنه ور کوي نو چین امریکا بیا راځي اٹیک وکړي هغه بیا څه بهانه ګوري چې کوم د 7 ارب یو اس ډالر اسلحه یا جنگي سامان پاتې شوی دی افغانستان هغه هم نه ور کوي نو چې دا دوانه نه ور کوي نو آیا امریکا ته هم یو بهانه پکار ده نو امریکا بیا راځي نو په هغه وخت کې په دغه ټایم کې بیا د پاکستان د افغانستان د چین او سره د ایران د دې بسرولوي په دې ریجن کې دا چې کوم اکونومیک سټابلیټي غواړو یا دا غواړو نو د وخت کې هغه هم په مختلفو محاذونو باندې لګیا دي ګوري خپل ټاکټکس واغسي سونه استعمالي مختلف اپشنز وی کنه پلانز وی اے بی سی ډي د خدا چې کوم نیبرهډ کنټریز دي د پاکستان سره ایران بیا د سره افغانستان بیا د دې سره د چین کدا موږ ګورو او دا یو ځکیږي نو یقینا چې بیا بدلته د هندستان کوم انویسټمنټ ته هغه موږ ګورو چې بلوچستان کې په کوم صورتونو کې یا په کوم تحریک په صورت کې مخې ته راځي یا دلته کم کیږي نو هغه زما په خیال چې الریډي هغه ته د احساس شو چې ختم شوی وي ځکه چې هغه کوم فندینګ کې کوم راځي کوم مقصدونه دي نو هغه شانتي کامیابی هغه ته نه د حاصله او نو ورته حاصلې دي شي او بیا چې کله زلګه د پکومه چې کله هغه ته پته ولګي چې ما او ته پته ده چې انګیجمنت څه ده نو چې کله انډین څه پته ولګي هغه غره په دغه ځمکه باندې په ګرم ځمکه باندې خپل نه کیږي هغه چې هغه ته کله پته چې روره په دې کې ایران هم دی په دې کې یو ای هم دی په دې کې سعودي عرب هم دی په دې ولا پروجیکټ کې د ریجنل پیس چې ته موږ په دې کې چې دی قطر هم دی او شاته چې دی روس او دغه ولرني د چین نو بیا خو زما نه دی خیاله چې هغه به خپل انویسټمنټ یا د خپل پراکسس چې کوم دی دا به جاری وساتي هغه بسر دغه سيزون ته بیا راتلې هم نشي ځکه چې هغه د اوس هم پته لګیدل احساس شو دا اوس نه دی روان رسوم ټایم نه روان دي
او څنګه چې هغه آرمي چیف او سټیټمنټ تاسو کتلو چې 1500 کسان چې دي نو د بلوچستان تقدیر نشي بدلولې د فیصله نشي کولای او تاسو راتلونکي لس نسلونه چې دي نو هم دا هیڅ هم نشي کولای. سوال هم هغه دی چې ګوره اغي ته خو خپل هدف یا ټارګټ معلوم دی چې پولیس چوکۍ په کوم ځای کې ده، فوج چوکۍ په کوم ځای کې ده، ښکاری د لری نه هغه کې نایټ ویژن ګن استعمالي که هم کوي نو هغه خپل ټارګټ ورته ښکاری. دلته د سکیورټي فورسز د پولیس مسله دا چې چا پاغي نه لیکلې چې دا روغ دی او کدا صحیح دی او کدا پبلک نه دي خلک نو خبر هغه دا چې دوی کم دغه اٹیکس کوي یقینا چې هغه راځي هغه کم ځان د ټارګټ کی یا سکی راشي غلط اٹیک وکي په ډیر سيزونو کې موږ کتل چې هغه خپل هدف ته نه دي رسیدلی، د هدف نه مخکې هغه شوی او چې اوس کوم ټیکنالوژي راغله ده نو هغه خو هر ډیر سيزونه ښکاری تاسو بننو مکتل یو ځکه کاروایی شوی د لس دهشتګرد مړ کړي. اوس لږ شی په وړاندې یو ریپورت راغی شپږ نور مړ شوي دي. نو اوس چې دا ریپورت هغې ته ځي دا خلک هلته هغه کوي د پبلک کم ریزسټنس را روان دی نو یقینا چې دې سره د هغوی مورال هم ډاون شوی دی او د هغې په وجه باندې دوی اوس هغه شانتي مخې ته نه راځي. صحیح. ظاهرشاه شیرازي صاحب چې دی په افغانستان باندې د ډېرو خلکو نه ښه پوهېږي او ډېر جذباتي هم دی او خاص کر د کم وخت چې د ریهیبیلیټیشن والا د ایکسپارټا کېدو نو په هغې کې ډېر زبردست دغه ټایم چې کوم ټي وي کې دوی کار کوه ډېر یو مثبت کردار چې کوم دی ته ملي کردار کوم چې هغه حقیقت پسندي وي د هغې مظاهره کې. السلام علیکم شیرازي صاحب. وعلیکم السلام وکیل خان، تاسو څنګه یې؟ خیریت دی؟ ډېره مننه چې تاسو ټایم راکړو. شیرازي صاحب ستاسو چې کوم ټي وي کې کار کوئ په هغې باندې ما ستاسو تبصره واورېده، تاسو لیکل هم کوئ، مختلف څیزونه چې دي هغه پوسټ کوئ هم. دا ریجنل ری الایمنټ یا ری انګیجمنټ چې کوم روان دی خاص کر اسحاق ډار صاحب غیر متوقع طور له یو سرپرایزنګ دغه وکړه د دوره یې وکړه او په هغې باندې انډین میډیا چې ده هغې په ډېر زیاتې منفي تبصرې هم وکړې چې دا بیا یو دی وایي که نه تر اوسه پورې وی چې طالبان او افغان حکومت په لګي او پی ټي ایم وغیره به لګي او بلوچ به لګي پاکستان به ماتي 2-3 ورځې نه لګیا دي چې دا طالبان افغان طالبان وایي بیا ثابته شو وایي دا پاکستان خلک دی که نه. څه ګڼئ چې څه د بهترۍ څه امکانات شته په دغه نوي فریم ورک کې دا کوم چې دا کوم ډیولپمنټ روان دی؟ ډېره مننه وکیل صاحب. غالبا زه خو دا ګڼم چې د اسحاق ډار صاحب دا تلل چې کوم دي دا ډېر یو لوی ډیولپمنټ دی او ډېر لوی سیټ بیک هم دی. تاسو ګورئ دې نه پس د قازقستان هم ډیلیګیشن تللی دی او زه دا ګڼم چې کومه لکه منډه تنډه شروع کړې وه زموږ سپیشل چې کوم مندوب دی امبیسډر سابقه زموږ محمد صادق صاحب هغه ډېر لوی کردار ادا کو. بل دویمه دی کې یو غټه خبره تاسو کومه دې ټوله معامله کې د چین هم ډېر لوی کردار دی او زه دا ګڼم چې مخکې دا خبرې اترې کې دی او زما داسې ذرایع دي چې هغوی چین هم په دې طالبانو او د پاکستان په یو میز باندې راوستو کې ډېر لوی کردار ادا کو. بل ستاسو وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا ټایم کې وګورئ نو پاکستان کې 3 سیزونه را روان دي. یو فارن انویسټرز را روان دي، دویم چې کوم دی وګورئ دا ټایم کې د امریکې نه والا تر د برطانیې پورې او برطانیې نه والا د کینیډا او د چین پورې دلچسپي لري چې زموږ په سیمه کې چې کوم منرلز دي د هغې ایکسپلوریشن دپاره به دي، ټیکنالوژي هم راوړي او پیسې به هم راوړي. پاکستان ضرورت ځکه د افغانستان سره تعلقات ټینګولو چې تر څو پورې نه فارن ډایرکټ انویسټمنټ راتلی شي، نه دلته مایننګ کېدی شي او نه بل څه کېدی شي. نو زما په خیال کې پاکستان او د افغانستان ضرورت هم دا دی چې دوی خپلو کې روغه راولي. اوس دې کې افغانستان ته احساس وشو چې دوی هغه پښتونولیانې او ورورولیانې او هغه خپل چې کوم جهادي رونه دي هغوی سره ډېرې مرستې وکړي یا کېدای شي هغوی ډېر د پچکولو کوشش وکړو، خو د پاکستان یو پوینټ ایجنډا وه چې ټي ټي پي ګورئ تجارت په هغه ټایم کېږي چې امن راشي او زمونږ غټ ټارګېټ دی بي ایل اے او ټي ټي پي هغه پاکستان کې دننه لګیا دی. ری الایمنټ هم د هغوی شوی دی، هغوی پاکستان کې دننه هغه ټارګېټ هیټ کوي چې کوم پاکستان ته پیسه راوړي، کوم پاکستان ته
ترقی راوړي بل خو سبا ځخکاری نه ولې چې 10,000 کسان دي لکه ټول چې موږ راغون کوو اسټیمیټ دا وایي چې 15,000 و زموږ طرف ته وسلوال او یو 8,000 باخوي دا غي فیملی چې راغون کوي دا 50-60,000 خلک شو نو اوس لکه د 10,000 خلکو د پاره د پاکستان ریاست خپل پالیسی نشي بدلې صحیح چې هغه موږ د ملک دي ته حواله کوو دا دومره غټ فوج دي ته سرندر شي 24 کروڑ خلک د سرندر شي او دی موږ د ملک په یو اسلامي نظام راولي نو هغه کوم اسلامي نظام دی دا غي اوس موږ ته هیڅ پته نه لګي ورته نه رولز تا نه ریګولیشنز تا عام خلک هم قتل او په جماعتونو کې حمله کوا نو دا ګرم چې پاکستان ډېر زه چې ډېر لوی ډیولپمنٹ شو او دا غي یو بل فیکٹر ایکسټرنل دی دا ټیم کې انډین چینل تاسو خبرو کړو دا ټیم کو انډیا د پر ډېر لوی یو د غم روز ده دا ایساګدار تل دا هغه د پاره یو د غم روز ده ولې چې یو طرف ته زموږ د بنگلاديش سره معاملات ټیک شو او بل طرف ته زموږ ویسټرن بارډر باندې چې کوم خطرې وي هغه ختميږي او طالبان اوس هم ریلایز کوي غالبا زما یو ډېر ټاپ لیول طالبان لیډرشپ یو بشر سره خبرو شو نو هغه دا ویل چې کم خلک چې بار ناشتي او کم خلک چې کوشش کوي چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې مسائل پیدا کړي دا غي خپل ایجنډي دي او افغان طالبان نه غواړي چې پاکستان غونته دوست هیواد سره یو اسلامي هیواد سره هغه پسو وجبانم دا څه غیر ضروری مسائل پیدا کی چې دا غي د وجې دوړو ته نقصان نو غالبا زه غنم چې د چین سنټرل ایشیا تطلو او د پاکستان د سنټرل ایشیا ملکونو سره د تجارت لپاره افغانستان کې امن او پاکستان کې امن او خاص طور پر دا تقریبا کم از کم 15 دهشتګرد تنظیمونه دي هغه کې 14 د پاکستان خلاف کارګي د دې ختمول ډیر ضروری شو او اوس ګوري چې د کې زه تاسو بل ډیولپمنٹ هم وایم چې په پکتیکا کې یو سورج مخ کې یو غټ سټرایک شوه دی د کې هغه یو ډیر سرکردا دهشتګرد کمانډرو غټ عجیب چې ورته ویلو هغه په دې کې الیمینیټ شوه دی او تاسو کتري د افغانستان یا د کابل یا د افغانستان د حکومت حکومت ته طرف نه دا غي حواله سره هیڅ سټیټمنټ نه راغلی مخکې براتله او د کې تاسو وګورئ اکیل بھائی یو بل مسله ده چې کوم متقی صاحب د امیر متقی هغه یو کلیر خبر وکا هغه یو خبريال سره خبر کورا او هغه سپورټ کوم چې هغه دا خبر وکړه چې پاکستان زموږ طاقتور ملک ته د سره الوتکه کشتا د سره جنگي جهازونه شتا د سره ډرون شتا نو کوم د ټي ټي پی خلاف کاروایی نشو کولای یا موږ ته په څه مسائل راځي نو دي خپل وکي صحیح تاسو ګورئ د خبره دا ډېر بریک تھرو ډېر غټ بریک تھرو دا بریک تھرو دا دی چې لکه پاکستان ته اجازه ورکړې شو چې ستاسو دشمن چرتم دی هغه زموږ دشمن دی د ساګدار د وزټ یو غټ انډورسمنت زدا غنم چې کوم څومره پوزټیو خبره شوې ده هغه کې دا غټ ډیولپمنٹ دا دی چې هغه باقاعده اوس د پاکستان یو اجازهتنامه ورکړه چې کم خلک ستا په خاور کې ستا خلاف کاروایی کوي ترخګری کوي ته داغي خلاف حق بجانب چې اکشن والے ولې چې دا هم یو حقیقت دی چې زموږ دا دومره غټ ملک ته نظام دی ایڈمنسټریشن دی شپږ لکه فوج دی دلته موږ سره داسې علاقې شته چې کوم نو گو ایریاز دي تاسو د افغانستان یو سو جنگیالیانو په موجودګۍ کې دا اومنه چې افغانستان کې دا ټیم کې یو حکومت نه دی یو سو ګروپونه دي چې هغه په کابل کې ایڈمنسټریشن چلی باقی دي کې ازبک نشتا تاجک نشتا هزاره نشتا دا خلک تاسو په انکلوسیو ګورنمنت کې راوړي نو بیا به د حکومت نظام جوړیږي نو دا غنم چې 30-40% د علاقې ته چې په کم باندې د افغان طالبانو هم کنټرول نشتا لری علاقې دي په غزي کې داغي ریټ نشتا نو ظاهر خبره ده چې مطلب دا د مشکلات شته د ټي ټي پی یا د بي ال اي خلاف د اکشن اغشتو په لار باندې ډېر مننه شرازي صاحب ډېر زیاته مننه ډېر جامع تفسیر وکړه اخر شاه صاحب چې دا غنه په را یخلو عرفان لکه منګه د چکم د ته په فریم ورک ګورو کنه ځکه کله د بعض خلکو د تفسیر چې ګورم نه هغه خوزستان کې جنگ روان یا حمله کیږي یا په باجوړ کې یا په بنو کې یا پټان کې هغه ډېر لوکل مسله تو بلکې بعض لیډران چې کوم دي بعض پارټیان چې دي نو هغه تم د لوکل ایشو په نظر باندې ګوري وته څو وجه چې زمونږ پولیټیکل لیډرشپ چې څومره دي هغه د پولیټیکل پوینټ سکورینګ په وجه باندې یا د هغه د بیک ګراوند په پس منظر کې هغه هم خلکو ته د دې جنگ چې کومه
ریجنل یا انټرنیشنل پلیئرز دي هغه ته نه په ګوته کوي. لکه اوس کو دا خبره کیږي کنه لکه تاسو کتلی د ډیرو اهم پارټو د لیډرانو طرف نه چې هغه وایي چې را چونکه په خیبر پختونخوا کې یا بلوچستان کې افغانستان کې دغه د معدنیات دي نو دغه معدنیات یا دغه وسایلو د سبوتاج کولو د پاره چې دنه دلته کې جنگ کی دا خبره خو مونږه د خو مدرسې سپ چې ډیر مخ کې 15 کاله مخکې کتاب لیکل دی چې وروره د جنگ انټرنیشنل پلیئر چې کوم دی هغه د تیل او د ګیس لپاره چې دی ریجن ته راغلي دي یا د 9/11 واقعه چې شاوخوا بین لندن انډسټریز او د یونیکال په مینس کې چې د تیل کمپنیانو وجه د هغې کلیش د وجه نه چې د هغه مخې ته راغله ولې موږ دې ته په لوکل فریم ورک کې ګورو. سر خبره ده چې لکه معتزو چې د دې خطې یا د دې ریجن چې څومره اهمیت دی نو د هغې احساس موږ او تاسو ته کېږي. پولیټیکل پارټیز چې دي یا د هغې لیډرشپ چې دی نو هغه خو خپل سیاسي همدردیانو حاصلولو دپاره خپل ووټ بانک هغې دپاره یو موضوع راوچته کړي او په هغې باندې پالیټکس کوي. اوس که موږ دې ته په هغه پرسپیکټو کې ګورو چې یاره دلته یو کار کیږي د دې به د صوبې ته د دې به یو پارټۍ ته نه چې د پی ټی آی ده د این پی ده د پیپلز پارټي ده د جی وای ده د هغې به اورال د صوبې ته څومره نقصان رسي څومره فایده رسي. نو آیا په دې باندې چا کار کړی دی؟ کریټیکلی موږ هغه شیزونه کتلی دي د هغې ښه بد دواړه اړخونه چې یاره که دا کار کېږي نو د نقصان څومره دی که دا کار کېږي نو د فایده څومره ده. پولیټیکلی خو به خامخا چاته به فایده هغه نه رسي. اوس لکه مثال خبره دغه د ماینز خبره کوو او په دې کې یو پولیټیکل کسان دي د یو پارټۍ سره دغه تعلق دی او هغه ته یو ارب روپیو ټیکه میلاویږي نو خو ډېر خوشحالي او وجره دا خو ډېر ټیک کار دی. ښه بل کس ته که هغه ته څه نه میلاویږي نو هغه په دې باندې خفه وي چې یاره ما نه خو اوس لکه دا هغه کېږي کوم چې په هغې کې څه کلازز داسې دي چې یاره د یو کس اتارټي وه او په دې کې هغه اتارټي قسم لا چیلنج شوه یا د هغه نه هغه اختیار هغه سړی کېږي نو یقینا هغه به کېږي. او په دې باندې هغه ورځ هم موږ پروګرام کړی سر تاسو ته به هم وي چې یاره په دې ماینز کې د دې خیبر پختونخوا پولیټیشنز بیوروکریټس پولیس افسران نور خلک چې دې وخت کې سیول سروسز یا پولیسو کې په عہدو باندې ناست دي چې په بیوروکراسي کې په اهمو عہدو باندې دې وخت کې ناست دي هغه خلکو پیسې انویسټ کړي دي مخې ته ځایمه شاته هغه پیسې دي هغه په سیستم کې ناست دی هغه په سیستم کې ناست دی هغه ټیکه هم په اسانه باندې اخلي هغه الته ډي جی دغه سبورډینیټ هغه په اسانه باندې هغه هم دباو وخلی شي او هغه خپل هغه زینا وصولي کوي لګیا دی. نو چې اوس دا شیزونه بیا سټریم لاین کیږي نو هغه بیا هغه کس هغه ته کس بیا هغه کوي. سر ما تاسو ته نمونه یاد کوم تاسو ته دغه خلکو نمونه یاد هغه نمونه مرته رسوي ډاکټر سره شاسب چې دغه سره په لاین باندې دی او هغه چې د خیال باندې نن یو میټینګ چې دی هغه اټینډ کړی. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډیره مننه جی د تاسو ماته دا وایي چې کنه تاسو په دې باندې ډیر زیات لیکلي هم کړي دي او موږ تاسو نه زده کړم کو هغه تاسو آرټیکلز هم په دې باندې انټرنیشنل چې دي خلک هغه ایز ریفرنس استعمالوي د قدرتي وسایلو او بیا د پراکسیز د جنګونو د بدامنۍ د دې بل سره کوم یو تړون دغه کېږي چې دا جوړیږي یاره چې څوک پرې قدرتي وسایل دي او جنګونه جی نو ټول تاریخ چې راواله جی دا که پرتګالیان راغلي او فرانسیسیان راغلي او انګریزان راغلي نو هغه ټایپ کې هم دي وسایل او قدرتي وسایل په سیتلو صحیح چې چرته ورته سره زر ښکاره شو تیل به ښکاره شو دا عرب کو جوړه شو دا په بیډر ایش کې دا ټول جنگونه چې دیم د وسایلو په وجه تیلو ګیس تیلو لکه امریکا چې د التراشي په تاریخ کې دا ټول لار چې د وسایلو ټول جنگ دی نو هغه ننم د په مختلف شکل بیادای شکلونه بدلیږي اوس ملټي نیشنل جوړ شو هغه په خپل انداز کې کوي لکه ته په چيلي کې وګوره نور د ساوث افریقا کې وګوره هغه کې ملټي نیشنل جوړ دی هغه یو څنګه ایکسټنشن کوي او مقادی آبادی ته خاص فائدہ نه رسي. جی جی شاه صاحب د زمونږ قبایلی سیمه کې خو د پته لګي چې څومره زیات وسایل دي او بیا انټرنیشنل چې کوم دي لکه ما اوس ارفان سره خبره کوله چې احمد بشیر صاحب ډیر مخکې چې د شل کاله مخکې بلکې تاسو هم د ټول پرسن د خبرې چې هغه شروع دلته کې د جنگونو چې کوم بنیاد خوده شوی د ټریلیون اف ډالر چې کوم دی هغه په جنگونو باندې انټرنیشنل پراکسیز یا انټيليجنس ایجنسیز یا ملکونه برای راست چې د 9/11 نه بعد منګه وکړه زمونږ
په دې ایشو باندې هغه د افغانانو خبره سر ولې نه دی خلاص؟ موږ دغه څومره دغه انټرنیشنل لیول چې کوم لابینګ کیږي یا انویسټمنټ کیږي دې ته د لوکل ایشوز په نظر باندې ولې ګورو جی؟ نو هغه دا ده چې لوکل انټرنل ستا پالیټکس، انټرنل ایشوز، ایکسټرنل ایشوز دا یو بل نه جدا کولې بشي. اوکې. دا یو بل سره بیا تړلې وي. او ستا چې کومه قومي پالیسی دا ستا خارجه پالیسی یا دا دغه یو عکس وي. نو دا شم چې د مونږ اوس په یو ګلوبل ویلیج کې اوسېږو. جی. او دنیا چې دی زمونږ په دې یو بوټي کې وي دا موبایل چې ما سره دی. جی. نو زه د دنیا د هر یو سیز یو حصہ جوړه شوی ما. اوکې. نو دا دی وجه سره یو بل جدا کېدی نشي. په دې ځکه دا یو بنیادی وجه پدا ده. او یو چې دی د انسان د هغې خواهشاتو کې لوی انقلاب هم راوسته دی. نو دا یو وجه پیدا ده. تاسو دې سره تړلې سوال بل څه ولګ که دوباره ماغه کړه هغه پکې اکوموډیټ شو پکې. او شاه صاحب د تاسو دغه د افغانستان او د پاکستان چې د غیر متوقع طور له ما او تاسو یې ارپان ته موږ خبرو چې په دې باندې د ګاونډي ملکونو یو کوشش روانو. تاسو څه ګڼئ چې په مستقبل قریب کې به د پاکستان او د افغانستان چې کومه کشیدګي ده یا کوم فاصلې دي یا کوم بد اعتمادي ده په دې کې به څه کمی چې د هغه به راشي مخې ته؟ ته ټول دوی اول خو دا چې دی ته جغرافیه چې دی جی دا نشي بدلول. ګاونډیان هم نه بدلېږي. ټیک ده. ته ګاونډیان چې کوم دي سره به ته اوسېږي ستا ژوند دی دې نه بغیر ته تښتېدی نشي. داسې افغانستان او پاکستان جغرافیایي لحاظ سره دوه حقیقتونه دي. جی. او نن لکه ته اویا کاله 15 کاله مخکې لاړ شي نو اول انګریزو دلته د افغانستان او د سلطنت برطانیه بینس کې بلا جګړه شوې دي. جی. کوالو غټ چې د فرست افغان وار دریم او بیا هغه د پسته موایده یو شو بیا به خپل کې تجارت هم کولو تک را تک به سفارتي هغه یو زمانه کې د افغانستان خارجه پالیسی چې د برطانیه کنټرول کولا. بیا 1919 کې چې امان الله خان لالو هغه ورته دا خارجه نو دا چې کله د پاکستان جوړ دی نو د کې کله ګربي راشي کله سردي راشي خو د دې هغه ترانزیت ټریډ هم روان دي سره روان دي. او ته د سې دوګورا دی هغه کې یادي د کیوبا والا یو زمانه کې میزایل کرایسس رالو خو شیف او بل طرف ته جان اف کینیډي وی نیوکلیئر وار تا یو کې سب تقریبا تلیو. بیا پکې ریډ هاټ لاین جوړ شو بیا غي خبرو کې او اخر کې کرایسس شې ریزالو شو. نو دا د سیده پاکستان هغه چې ما شروع دا خبره کړې و چې ټیک دا غربي دا خو د دې اته د نتیجه چې دا ډیپلوماټیک چینلز او یو بل سره خبره او تروري کیږي او دا یو خو د ما په خیال کې دا چې د پاکستان ډیپټي وزیر اعظم لاړو کې ناسو خبره تریو کې او چې کوم دا یاداشتونه یا د خپل کې یو مینیمم غیوانی اګریمنټونه لوی خبره دا و چې دواړه هیوادونه په دې باندې متفق شو چې د دې د ځواک په چې د دهشتګردۍ د پاره د یو بل خلاف د استعمالي او دواړه به مشترکه کوششونه کوي چې د دهشتګردۍ مخنیوي وکړي او ورسره موږ په خپل افغانستان موږ ټول د کنیکټیویټي خبره کوو. چین سره زموږ وګړه وان بیډ وان روډ انیشیټیو دی د لپاره دی چې پاکستان غواړي چې خپل تجارت سے واقعي د دې چې کوم پروډکټس افغانستان ته لاړ شي سنټرل ایشیا ته لاړ شي نو د دې ټول دارمدار چې د ستاسو تعلقات امن سره دي. نو کدا د څه لګ نور موږ مخکلار شو او دې کې یو خبرو شي پیپل ټو پیپل کانټیکټ جی نو دا ډېر ښه او بیا وګوره هغه کې دا وی چې موږ بچ کوم فاست ټریک ترانزیت ته هم ټیکو بیا ډیپټي وزیر اعظم د ریلوی لاین خبره وکړه چې هغه د یو صداغه په جوړیږي هغه بل ټرین ټایپ هغه شانته نو دا ډېر ښه خبرې دي او دې کې به د دواړو هیوادونو آب سړی ته ریلوی فایده رسي. ډېره مننه جی ډېره مننه بالکل هم دغسې ده راغونډ به کو ارمان خان لکه بیا به راشو هغه تاسو خبره کوله هغه چې کم فریقین چې کوم دي هغه مستفید کېږي هغه بینیفیشریز چې ورته موږ وایو که نه چې به
ته چې دا خبره کې چې دا اوسنی کوم اکټ یا بل یا کوم انیشیټیو دی او دا د اسټابلیشمنټ په وینا باندې یا د خواهش مطابق دا دغه کېږي انیشیټ کېږي او په دې کې پبلک یا د پروینشل ګورنمنټس یا د دوی سی یا د بعضې پارټو مرضي پکې نه ده شامله. نو ته چې کله دا په کوم بالکل چې مخالف پارټیان د اسټابلیشمنټ په حکومتونه کې نه تاسو به د زمرود او تاسو به د سونا او تاسو به د ګیس او د تیل او د څیزونه راویستي وو که نه، خو تاسو خبره کول هغه کمپلیټ کوي. سټیک هولډرز سره کې سټیک هولډرز دا ټول خلک دي، په دې کې سیاستدانان دي، په دې کې بیوروکراسي ده او دا خلک مخې ته راوستي دي چې دوی مخالفت کوي. ګور تاسو یو مدابل خو عمده صوبایي حکومت راوړو کنه، د دې بر کابینې منځوري شوی کنه، صوبایي کابینې نور منځوري کېږي قانون بیا اسمبلی ته ځي. په دا کابینه کې 2 یا 3 د دوی د خلک ناشتي ولې دا ټول لاندو، ولې دوی په انګریزي نه پوهېدل، ولې دوی دا سټډي نشو کولای، ولې دوی لچا خله تړلې و چې په کابینې نه ولې منځوري ورکوي. خو بل راغی او ټول په پټو سترګو باندې پاس نو دې نه اندازه ولګو چې دا څومره نااهل دي، دا څومره نالایق دي. زما خیال دا دی چې 90% کسانو به دا بل کتل چام نه کتلې. اوس دا کابینې دا بل منظور کو او ال تلاړو په اسمبلی کې پیش شو، یو کس پاسې دوه پاغي باندې اعتراض وکړو. دا غینه بعد بیا چې خلکو ته پته ولګی دا چې را دای باندې خو سیاست کیږي، دا خو مونږ کېش کولې شو، دا خو دغه خلاف دی، لکه انټي اسټابلیشمنت یا انټي هغه سټیټ بیانیه جوړې دی شي په وفاق باندې کیږي. اوس دوی یو کس وایي چې دا بل چې دی نو دا د وفاق په وینا باندې راوړل شوی دی او د دې موږ منځوري نه ورکو. نو زه په دې ورګه کنه، نو اوس په دې باندې نه پوهېږم چې لکه په دې صوبه کې حکومت ستا دی، وزیر اعلی ستا دی، وزیران تاسو یې، تاسو د کابینې نه پاس کو، تاسو اسمبلی ته لاړو، نو دې بل آر بي چیف راغلی وغه پیش کړي، دی بل زرداری یا شهباز شریف راغلی هغه پیش کړي، یا ول مراد علي شاه یا بلوچستان نه څوک راغلی. نو په خپل خود دوی دغه نالایقي دا نااهلي او دې په وجه د صوبه په 12 کالو کې دغه تباهي طرف ته روانه ده. اوس که دوی لګي د سترګې غړولې او لکه خلک هم د ریجل څوک ریسرچ نه کوي کنه چې دا وګور. اوس د دې صوبایي وزیر دی د مینا خان، هغه په خپل په نقل کې گیر شوی دی، ټیک ده کنه، هغه د تعلیم هغه د هایر ایجوکیشن منسٹر دین اندازه ولګوا چې ته په خپل په نقل کې ځخه دی وکړه، نقل له کو ځان دی پاس کو هغه دی کو. نو دا محکمه خو مور کو سبل څخه ورکا ښه بیا اعلان کوي چې رزب ډپارټمنټ نوم په دینوم باندې کوم دا بدا کوم. اوس هغه په دغه کابینه کې ناس دی، هغه د دې بل منځوري ورکړي، 3 ورځې 4 ورځې پس هغه وی چیرې دا به مونږه د دې اسمبلی منو منځوري وو. ایو په دا ویلي دي چې موږ له عوام چې د ووټ وې د صوبې د ترقې او دغه لپاره نه درکړل. پر سټک سره پورن یو بس ختمو، پر سټک سره پورن یو ډېر خبره کړو. نوخار کې نوخار خلکو ته خطاب کوي چې زه خو اسې راغلم او زما چې کوم نږدې یاران دوستان دي لکه زما سره چې چا خپل غب شپ د کوي سکاري کې دا کوي سین هغه کومه نور عوام نه او تاسو دی الله مل شي چاله موټ ورکړ باغ بسې زی صحیح هم دا څه ډېر زیاته مننه، ډېر ښه خبرې وشوې او تاسو چې د امید ده چې د معلوماتو نه به لږ ډېره استفاده حاصله کړئ. یو چې د عرفان خان په اجازت باندې د بلوچستان یونیورسيټي یو خبره کومه، ما ته ډاکومنټس راغلي دي، ما ته اډیوز راغلي دي. بلوچستان یونیورسيټي عرفان خان د پیښور یونیورسيټي نه بد حل لې. په دې ټیم کې چې موږ ناسو دا خبره کوو نو په بلوچستان یونیورسيټي وی سی چې کوم دی پښتون دی، هغه خپل سټاف ته یا سینیئرز ته یا هیډ اف ډپارټمنټس ته یو دغه لیګل نه اډیو میسج هغه وایي چې ما ته نه صوبایي حکومت بجټ راکوي، نه هایر ایجوکیشن د څه شی دی هایر ایجوکیشن کمیشن نه راته هغه راکوي. او هغه وایي چې زه په دې ډېر ملامته یم چې ما ستاسو ته تنخواګانې په ټایم در نه کړې، ما اپاینټمنټس هم ونه کړل، هغه تنخواګانو کې چې اضافه شوې ده په هغې کې مې عمل درآمد هم نه دی کړی. خو خبر دا دی چې عرفان خان د مارچ تنخواګانې چې کوم دي د بلوچستان یونیورسيټي سټاف ته تر اوسه پورې نن شلم تاریخ دی، سبا 21 دی، تر اوسه پورې نه دی میلاو. نو بیا چې کله خبره د سیول ایڈمنسټریشن کیږي یا د دغه ټایپ خلکو کیږي نو بیا سوال را پیدا کیږي چې کو تاسو نه په سیول ایڈمنسټریشن کې یا یو صوبایي حکومت لاندې پیښور یونیورسيټي نه چلی، په خیبر پختونخوا کې او بیا بلوچستان یونیورسيټي نه چلی، نو بیا کم از کم په کار ده چې خپل ګریوان کې وګورئ چې ستاسو کارکردګي چې ده نو هغه څه ده او د هغې به زموږ په معاشرې باندې کم منفي اثرات چې دي هغه مرتب کېږي. په کار ده چې شکیل قادر صاحب خو زموږ ورور دی، ستاسو سره هم ډېر ښه تعلق دی، چې هغه یا د هایر ایجوکیشن کمیشن د کو څه بلا ده
د دې هغه متعلقه خلک چې کوم دي هغه کم از کم د بلوچستان په مخصوص حالاتو په تناظر کې دغه مسلې چې د نوټس والی او الته کې کو فیسیلیټیز نشي ورکول کم از کم خلکو له تنخواګانې چې کوم دي یا دغه چې کوم ډیو ریسپیکټ د هغې په تناظر کې دی د هغو مرات چې کوم دي هغه د فوراً بحالوم کی او هغې ترې پیمنټ هم کی. اجازت راکوئ د الله په امان.